بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف دویم درس دی. اولم چې کوم دغه د ارشاد الصرف هغه تعریف وشو، بیا موضوع وشوه، غرض وشو او واضح بیان شو. نن درس کې به ان شاء الله العزیز د سه اقسام بیان. سه دریو ته وایي، اقسام د قسم جمع ده، نو درې قسمه د دریو قسمونو بیان. اوس سه اقسام څه ته وایي؟ نو ګورئ د کلمې هغه درې قسمونه دي، اسم فعل حرف، دې ته سه اقسام وایي. نو د سه اقسامو بیان د دې نه مخکې اول مونږ دا عبارت لږ غونته ووایو، د هغې نه پس به بیا په دې نقشه باندې ځان پویو. دلته مصنف رحمه الله وایي بدا اسعدک الله تعالی فی الدارین. بدا ماده ده ته پویه شه طالب جانه. اسعدک الله تعالی فی الدارین، الله تعالی تا په دوانو جهانونو کې نیکبخت کی. الله تعالی دی تا په دوانو جهانونو کې، الله تعالی دی تا په دوانو جهانونو کې نیکبخت کی. چې کلمات په لغت عرب کې په درې قسم دي. کلمات په لغت عرب کې په درې قسم دي. اول اسم، یعنی د کلمې درې قسمونه دي. نو دی ته وایي چې کلمات په لغت عرب کې په درې قسم دي. کلمات دا کلمه یادی په لغت عرب کې په درې قسم دي، یعنی د کلماتو په لغت عرب کې درې قسمونه دي. د کلماتو په لغت عرب لغت ژبې ته وایي. نو د عربو په ژبه کې لغت عرب کې درې قسمونه دي. د کلماتو د عربو په ژبه کې درې قسمونه دي. اول اسم، اول نمبر دا دی اسم. په نقشه کې ورسره ګوره. دویم فعل دی، نو دلته دویم فعل دی. او دریم حرف دی، حرف دی. د اسم مثال یې ورکړی. د اسم د کلمې دا درې قسمونه دي، اسم فعل حرف. بیا د اسم مثال ورکړی، اسم لکه رجلن و فرسن. رجلن سړي ته وایي او فرسن اس ته وایي. او فعل د فعل مثال یې ورکړی لکه ضربه و دحرجه. او د حرف مثال یې ورکړی دی، او حرف لکه من و او اله، دا دواړه حرف دي. بیا درته وایي که نه جي د دې اسم نه دی، د دې اسم بیا درې قسمونه دي. یو ته اسم جامد وایي، یو ته اسم مصدر وایي، یو ته اسم مشتق وایي. نو بیا دا اسم جامد چې دی که نه، اسم جامد، نو اوس درته د دې اسم جامد خبره کوي. اسم جامد د حروف اصلیو د تعداد په اعتبار سره په درې قسمه دی. لکه د حروف اصلي، دا حروف اصلي نه دي، فا عین لام، دې ته حروف اصلي وایي. دا درې حروف چې دي دا په د صرف په ژبه کې، علم الصرف په ژبه کې دا فا عین لام دا حروف اصلي دي، دا درې. نو اسم جامد، نو دا څنګه چې د فعل چې دی د دم حروف اصلي وي، او دغه شان د اسم هم حروف اصلي وي. نو اسم جامد د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره درې قسمه دی. ثلاثي دریو ته وایي. رباعي، ثلاثي معنی چې دا حروف اصلي به پکې درې وي. رباعي معنی چې حروف اصلي به پکې څلور وي. او خماسي معنی چې حروف اصلي به پکې پنځه وي. خو یو خبره یاد وساتئ، صرف اسم چې دی، اسم دا درې قسمه وي، اسم درې قسمه وي، او فعل دوه قسمه وي. اسم درې قسمه وي، ثلاثي، رباعي، خماسي. او فعل دوه قسمه وي، صرف ثلاثي او رباعي. فعل دوه قسمه وي، ثلاثي او رباعي. او اسم چې دی اسم جامد، دا ثلاثي وي، رباعي وي، او خماسي وي. دا پنځه قسمه وي. ثلاثي درې حروف اصلي والا ته وایي. دا د جیرل تکیم دي د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره. اسم جامد د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره ثلاثي، رباعي او خماسي. ثلاثي درې حرف اصلي والا ته وایي، لکه زیدن. دلته وګورئ جي، زا یا دال، دا درې حروف اصلي دي پکې. رباعي څلور حرف اصلي والا کلمې ته وایي، څلور حرف اصلي کلمو ته وایي. لکه جعفرون دی، جیم عین فا را، دا څلور پکې حروف اصلي دي، لکه جعفرون. او خماسي پنځه حروف اصلي والا کلمې ته وایي، پنځه حروف اصلي چې پکې وي. لکه سفر جلون، سین فا او را جیم لام، سفر جلون تنوین دی په اخره کې. لکه سفر جلون، سین فا را درې حروف شو،
او جیم څلور شو او لام 15 شو. نو ګورئ اسم جامد چې دی دا د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره درې قسمه وي. یو ته ثلاثي وایي، ثلاثي معنا چې حروف اصلي پکې درې وي، او یو ته رباعي وایي چې حروف اصلي پکې څلور وي، او یو ته خماسي وایي چې حروف اصلي پکې 15 وي. او فعل چې دی فعل دا د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره دوه قسمه دی. د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره دا دوه قسمه دی، یا به دا ثلاثي وي یعنی درې حرفي ځای به وي، یا به رباعي وي لکه څلور حرفي ځای به وي. لکه ضربن، دا ضربن مصدر دی، نو د مصدر نه ضربه واخیستو، ضربه دا درې حروف اصلي دي پکې، د دې فاعل دی ضاربون. ټیک شوه. او رباعي د مصدر دی دحرجتن، نو د دحرجتن نه مشتق شو دحرجه، نو دال ح را جیم دا څلور پکې حروف اصلي دي. او د دې د رباعي فاعل چې دی هغه د مدحرجون دی، مدحرجون. نو دا موږ سره د فعل قسمونه شو چې فعل موږ سره حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره دوه قسمه دی، یا به دا ثلاثي یا به رباعي وي. او اسم جامد د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره چې د دې په کلمه یعنی د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره به دا درې قسمه وي، یا به دا ثلاثي وي یعنی حروف اصلي به پکې درې وي، او یا به رباعي وي حروف اصلي به پکې څلور وي، یا به خماسي وي حروف اصلي به پکې 15 وي. ٹھیک شو جی. او فعل چې دی فعل د حروف اصلي د تعداد په اعتبار سره دوه قسمه دی، یا به دا ثلاثي وي یعنی حروف اصلي به پکې درې وي، یا به دا رباعي وي چې حروف اصلي به پکې څلور وي. اسم درې قسمه ثلاثي، رباعي او خماسي. او فعل صرف دوه قسمه درې نشي کېدی، دا فعل به یا ثلاثي وي یا به رباعي وي، خماسي فعل نشي کېدی. ٹھیک شو جی. نو دا اوس موږ سره دغه د نقشه ده تا ته وایي چې د سه اقسامو بیان. نو سه اقسام د کلمې درې قسمونو ته سه اقسام وایي، اسم فعل حرف دې ته سه اقسام وایي. نو بیا دا اسم چې دی که نه دا اسم بیا درې قسمونه دي ځان له، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. دا اسم جامد چې دی د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره یا به دا ثلاثي وي یا به رباعي وي یا به خماسي وي. خو دا یاد وساتئ ګورئ دا به اسم وي، اسم جامد ښه. او فعل چې دی دا د حروف اصلي او د تعداد په اعتبار سره چیرې د ده په صیغه کې به صیغه واحد مذکر غایب، صیغه واحد مذکر غایب، هغې کې به یا به حروف اصلي پکې درې وي لکه ضربه، ضربه، دا حروف دا صیغه واحد مذکر غایب ده. نو د دې په صیغه واحد مذکر غایب کې درې حروف دي، دا درې حروف اصلي دي. یا به د صیغه واحد مذکر غایب په صیغه واحد مذکر غایب په اوله صیغه کې به د ماضي په اوله صیغه کې به څلور حروف اصلي وي لکه دحرجه. ټیک شو جی. او دا اسم جامد چې دی که نه د ده به په صیغه واحد دا صیغه خو په دې کې نه وي، نو یا به دې کې حروف اصلي درې وي، یا به پکې څلور وي، یا به پکې 15 وي. ټیک شوه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. که څه مشکل پکې وي که ملګري پرې پوه شوي نه وي په کمنټ کې راته بیا ویلی شي، انشاءالله زه به بیا دوباره پوه کړم. خو سه اقسام دغه د کلمې درېو قسمونو ته اسم فعل حرف. نو بیا درته پکې لږ تفصیل کړی چې یاره اسم چې دی نو دې کې دا اسم جامد د دې درې قسمونه دي، یا به دا ثلاثي وي یا به رباعي وي یا به خماسي. ثلاثي چې حروف اصلي تعداد به پکې درې وي، او رباعي چې د حروف اصلي تعداد به پکې څلور وي، او خماسي چې د حروف اصلي تعداد به پکې 15 وي. او فعل چې دی نو دا به دوه قسمه، یا به ثلاثي وي یا به رباعي وي. ثلاثي لکه صيغه واحد مذکر غایب په ماضي په صيغه کې به درې حروف وي، یا به د صيغه واحد مذکر غایب په اوله صيغه کې چې څلور حروف وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.